د خیبر پښتونخوا دویم لوی ښار مردان د صوبایي حکومت لخوا صحت څانګه کې هم نظر انداز کولی شي. د مشیر صحت احتشام اډوکیټ مردان سره تعلق باوجود هم دلته د صحت روانو منصوبو لپاره فنډز نشته. 12 کال تیرېدو باوجود هم د مردان ډیسټریکټ هسپتال په شمول ځینې نور هسپتالونو تعمیراتي کار سرته نه دی رسېدلی. ضلع مردان کې د موجود هسپتالونو تعمیراتي کار او دغه هسپتالونو کې د موجود سہولتونو په اړه ډیسټریکټ هیلث افیسر مردان ډاکټر شعیب سنو پښتونخوا ته صدا رنګ ویلي دي. زما ډاکټر شعیب نوم د ډیسټریکټ هیلث افیسر مردان. موږ سره ټوټل هاسپټل سیده 86 دي 86 په دې کې تحصیل لیول یو تخبه دي، بیا پکې 15 کټګوري ډي هسپتالونه دي، 8 پکې آر ای سیز دي او 49 پکې بي ایچ یوز دي، 19 پکې سی ډیز دي، 2 پکې ام سی ایچ سنټر دي. په دې ټولو هسپتالونو کې موږ کوشش کوو چې د مریضانو لپاره او ایون د خپل سټاف ډاکټران پیرامیډکس لپاره سہولیات ورکو. خو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ای ډي پی سکیمونه راشي او هغې کې بیا د تعطل شکار شي. دغسې موږ سره 15 آر ای سیز چې دي دا د بي ایچ یو نه آر ای سی ته اپګریډ شوي دي. هغې کې چې کوم کیپیټل سایټ دی، ډیولپمنټل سایټ لکه بلډینګ اپ پوره شوی دی، خو په هغې کې اوس د اکوپمنټ لپاره چې کومې پیسې دي نو هغه ګورنمنټ طرف نه لا ریلیز نه دي شوي، هغې ته ریونیو کمپوننټ وایي. نو په دغه کې موږ سره اکوپمنټس بیسک اکوپمنټس لا نشته. موږ ګورنمنټ سره دا کیس ټیک اپ کړی دی او ایډوایزر صاحب ته هم ویلي دي، نو هغه لګیا دی په دې کار کوي چې څنګه دا دغه راشي نو موږ به دا پروګرام سیټ کوو. په دې کې چې یو آر ای سی چې دی دا یې هینډینګ ټیکنګ اوور تیار دی لاست او بخشالي لا پاتې دی. بخشالي کې کار روان دی او ګړی دولت صحیح چې ده نو د دې هینډینګ ټیکنګ اوور تیار دی، د نورو هینډینګ ټیکنګ اوور موږ سره شوی دی. د مردان ځایي اوسېدونکو ویلي دي د مردان ولس د تحریک انصاف 8 ایم پی ایز او 3 ایم ان ایز کامیاب کړي، ولې په بدل کې ورته هیڅ نه دي ملاو شوی. مردان په ترقیاتي منصوبو کې لکه د یتیم نظر انداز کول ځایي اوسېدونکو سره انتهایی زیات دی. سنو پښتونخوا لپاره مردان نه ارشد علي خان.